کبایر ګناهونه چې د کومو مخکې مو بیان کړي هغې کې یو کبیره چې وه هغه شرک الله سره د الله په حقوقو کې د الله په بندګۍ بل څوک حصه‌دار او شریک جوړول دې ته شرک دویمه کبیره چې د هغې به نن موږ بیان کوو هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې الکبائر الاشراک بالله وعقوق الوالدین د مور او پلار نافرمانی مور او پلار دا د الله پاک په نعمتونو کې یو لوی نعمت او دومره لوی نعمت دی چې د دې نعمت بل بدل نشي کېدی او د ټولو نه لوی نعمت هغه او د هغه نعمت زیات قدر پکاري کوم نعمت چې په ټول ژوند کې الله پاک انسان له یو ځل بار بار یې نه ورکوي او هغه یو ځل چې دا نعمت په ژوند کې الله انسان ته ورکوي هغې کې مور او پلار دا الله یو ځل یې ورکوي انسان بس دا مور او پلار دواړه یا د دوی نه یو چې د دنیا نه لاړ دا دوباره بیا تا ته نه میلاوي ځکه د دې نعمت زیات شکر پکار دی زیات قدر یې پکار دی دویمه دا ده چې دا موږ او تاسو چې په دنیا کې نن ښکارو او ژوندي یو دا د دې مور او پلار د وجې نه موږ دلته یو چې مور او پلار ني یو انسان به د کوم ځای نه راشي دا خو کارخانه کې به نه جوړېږي یعنې یو انسان د دې خبرې سوچ وکړي یاره زاړو مور او پلار دا دې پکې اړوي نه د بس کارخانه کې جوړ شوی یم او د یو ماشین نه راوتی یم او په هغې کې مې لاس هم جوړ شوي او پین دا نشته ځکه د مور او پلار عظمت او قدر دا د الله د عظمت او د قدر نه ورپسې د مخلوق په ټولو حقوقو کې حقونو کې د ټولو نه لوی حق په تا باندې هغه ستا د مور او پلار ځکه یو صحابي راغی یا رسول الله من احق بصحبتي زما د ملګرتیا او یو حدیث کې راځي بحسن صحبتي زما د ښایسته ملګرتیا ډېر لایق څوک نبی علیه السلام ته فرمایل مور چې دی نه دا ستا د صحبت او د ښایسته سلوک د ټولو نه زیاته حقدار هغه دوباره بیا تپوس کوي بیا نبی علیه السلام ته بیا فرمایل مور دی دریم ځل یې بیا ویل چې بیا څوک ډېر نږدې دی نبی علیه السلام ته دریم ځل باندې ویل او په څلورم ځل چې کله تپوس وکړو چې د دې مور د حقوقو نه پس بیا زیات حقوق په ما باندې د چا دي بیا ورته وفرمایل الله بیا دې د پلار حقوق او بیا ورته وفرمایل بیا چې څومره
دې پسې نږدې کېږي او دې پسې نږدې کېږي څومره چې تا ته به خپلوالۍ کې نږدې رشته کې نږدې هغه ستا د حقوقو د ادا کولو د ټولو نه زیات حقدار مثالو ته باندې د مور او پلار نه پس ستا ورور دی ورور د ډېر حقدار ځکه ورور چې دی دا ستا مټی موسی علیه السلام الله رب العالمین تکمل فازو فرمایل قال سنشد عضدك باخيه زردې چې موږ بستا مټی ستا په ورور باندې کلکې کوو مضبوط کړو دا یو ته ونه ویل چې ای موسی زه به ستا مټې ستا په زامنو کلکې کړم ستا مټې به ستا په ښځه باندې کلکې کړم بلکې ورور یې ستا مټې دا به ستا په ورور باندې مضبوط کړي ځکه نبي علیه السلام فرمایلی دي چې د مشر ورور حق په کشرانو باندې هغه دی داسې دی لکه د مور پلار حق چې څنګه په بچو باندې داسې به کشران وروڼه او خویندې چې د ده نه کوم مشري د هغه حقوق به ادا کوي د هغه قدر به داسې کوي لکه د پلار غوندې او نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو موقع باندې فرمایي چې جنت ته لاړم نو په جنت کې ما یو ځای ته ورغلم یو بنګلې ته ورغلم نو د ښایسته تلاوت آواز مې واورېد ښکلی تلاوت ما تپوس وکړ چې دا څوک دی دا ځای ته راته وویلی شو دا حارثة ابن النعمان حارثة ابن النعمان چې دغه جنت ته دغه دی او دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم کله معلومات وکړه وکان وکان ابرهم بأمه دا صحابي چې دا په ټولو کې زیات نیکي کوونکی او د خپلې مور سره ذکر نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې واقعې د بیانولو نه پس فرمایل چې دا قرانګې د نیکۍ اجر دی د مور سره دا قرانګې د نیکۍ اجر دی د مور سره قرآن کې الله رب العالمین انسان ته دې خبرې حکم کړي وصیت یې کړي وصینا الانسان بوالديه الله فرمایي ما انسان ته وصیت کړي حکم می کړي دي لکه وصیت چې دی وصیت دا هغه حکم ته وایي چې د هغې ماتېدل نه کېږي هغه به خامخا پوره کړي وصیت پوره کول دا واجب فرض دا خبره فرض ده الله فرض کړې ده چې د مور او پلار سره به نیکي کوي او الله فرمایي حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالدي الي المصير الله فرمایي شکر به ذکر ادا کولو دی د مور او پلار چې مور دې په یو تکلیف باندې بار کړی دی بیا د پاسه بل تکلیف یوې د حمل تکلیف دی یو د هغه پیدایش تکلیف دی بیا د پیدایش نفس بیا د هغه
په غیږ کې نیول او د هغه د پیو د ورکولو تکلیف دی او بیا چې هغه بیمار شي نو د ټولو نه زیات تکلیف د بچي د بیمارۍ چاته محسوسېږي مور ته محسوسېږي دا ټول تکلیفونه هغه برداشت کړي ځکه الله فرمایي ان اشکر لی ولوالدیک زما شکر ادا کړه او د خپل مور او پلار شکر ادا کړه ځکه حقیقي پیدا کوونکی څوک دی الله دا شکر ادا کول دی چې هغه ته پیدا کړي او ستا د پیدایش ذریعه چې ده هغه الله څوک پیدا کړي دي مور او پلار یې پیدا کړي ځکه د هغوی شکر ادا کول پکار والله رب العالمین قرآن مجید کی فرمایلی وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه ستاره د دې خبرې فیصله کړې ده چې د بل چا بندگی باندې کوي صرف د یو الله بندگی هر قسمه بندگی د دې لایق الله کاغه سجده ده او کاغه رکوع ده او کاغه دعا غوښتل دي او کاغه سوال کول دي او کاغه منښت کول دي او ارس دي دا ټول بندګۍ صرف د یو الله تفارق کوي وبالوالدین احسانا والله فرمایل د مور او پلار سره احسان اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما کچرستا په جون کې ستا مور او پلار دواړه یا په دې دواړو کې یو د ضعف او د بوډاوالي حالت ته ورسېده نو فلا تقل لهما اف هغوی ته اوف مه وایه اوف یعنې هغوی ته خیرې مه کوه لکه اوف خیرو ته مه قرآن کې الله یو ځای د ښه بچي او د ناکاره بچي دا یې تذکره کړې چې ښه بچی چې دی الله فرمایي دا هغه دی چې هغه به خپل مور او پلار ته دعا کوي او ناکاره بچی څه وایي کله مور او پلار هغه ورته ښایسته نصیحت کوي نو دی ورته وایي اف لکما اف لکما الله تبارک مور او پلار یا پلار ته وایي الله دې تبارک یا مور ته وایي الله دې تبارک یا دواړو ته وایي اف لکما نو مور او پلار ته به خیرې نه ډېر څه دي داسې چې مور پلار دواړه یا په هغې کې یو سختو حالاتو ته ورسي سختو حالاتو ته د هغې خدمت هغه بیا انسان ته ډېر مشکل او دغه شي نو بعضې وخت کې بعضې بچې هغه دا وایي یاره الله خو دې سته زر زر واخلي الله فرمایي فلا تقل لهما اف دا خیرې مطلب دویم دا دی چې اوف دا د افسوس کلمه ده افسوس مور او پلار کې یو داسې یو خبره درته وکړله چې هغه ستا دماغ نه برداشت کړي هلته څه ورته ویلی هم نه شي وهلی هم نه شي نو هغه خپل هغه افسوس او خفګان بعضې بچی په څه باندې وباسي اوف الله فرمایي دا افسوس کلمه اوف دا به هم د هغوی په مخ کې نه وي دریم اوف دا کله استعمالیږي چې کله یو انسان ته تکلیف وي انسان پریشان
انسان بیمار دی تکلیف دی او ته په بدن نو دی چې فریاد کوي نو اوف اوف کوي الله فرمایي چې هر څومره ته بیمار یې خو د خپلې بیمارۍ اظهار دا به د مور او پلار په مخ کې نه کوي د خپلې بیمارۍ اظهار دا به د خپل مور او پلار په مخ کې نه کوي فریاد به نه کوي د هغوی په مخ کې د بیمارۍ نه بچې ځکه چې که ته د هغوی په مخ کې فریاد وکړي نو د هغوی زړونو ته به خفګان او درد میلاو شي په تا باندې هغه خفه شي سوچ کې شي زمونږ دې بچي ته دا تکلیف ولې دی الله فرمایي فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما او خپل مور او پلار راټمه بد راتو ته مه وایه ناپوه او ته مه وایه چې ته به څه پوهېږي ته خو د زړې زمانې سړی او اوس خو ماډرن دور دی او د تعلیم دور دی او دنیا کوم ځای ته رسېدلې ده او دا ته اوس هم هماغه د زړې زمانې خبرې کوي لاړه دنیا سپوږمۍ ته ورسېده سپوږمۍ ته دنیا وخته او ته اوس هم دغه زړې خبرې کوي دا ولا تنهرهما دا د هغه رټنه ده که په دنیا کې د بچو دپاره د ټولو نه قابلترینه هستي چې ده هغه د دوی مور پلار واک هغه یو زمیندار ولې زمیندار دی الف او بیم نشي لیکلی خو د ټولو نه ډېر قابل ترین دا د ده مور او پلار بادشاہ سره وزیر نو بادشاہ بعضې وزیران داسې بعضې ملګري چې هغوی له کله کینه ورشي که نو دا بل ذلیله کول غواړي نو بعضې وزیرانو بادشاہ ته وویل چې یاره دې وزیر له تا سره ډېر نږدې کیني باسي ده ته ووایه چې خپل پلار دې یو ورځ راوله ځکه هغوی ته دا پته وه چې پلار یې سیده ساده یعنې زموږ د الفاظو مطابق د زړې زمانې سړی و تعلیم یې نه و هغه ته وویل چې باچا صاحب زما په پلار سره خو سیده ساده سړی یم ویل چې نه راوړه رایوست هغه مخه خپل لباس او خپله جامه کې راغله نو کېناست خبرې اترې شوې هغه ته ویل ته خو ډېر زیات عقلمند سړی دی وزیر دی هغه ته ویل زه عقلمند نه یم عقلمند دا عقلمند او ډېر پوی دا زما د پلار دی ځکه دا ته چې ما کې کوم عقلمندي دي دا د دې پلار نه ماله راغله دا ده زما دا تربیت کړی ځکه دې حد ته رارسېدلی یم چې نن ستا وزیر یم او ستا مشیر یم دا که زما دې پلار زما دا تربیت نه وی کړی نو زه به اوس څه وي نو ته یې وفرمایل ډېر عقلمند چې دی زما دا پلار که عزتمندانو د بچو دپاره د ټولو نه ډېر زیات قابل قدر او ډېر د عظمت والا ډېر د عزت والا دا د پلار په دې خبره باندې شرمېدل نه دي پکار چې اوس یو مجلس کې ته د بادشاهانو او افسرانو سره ناستې او په دې شرمېږي چې یاره دې نه زما دا پلار چېرته راونوځي زما دې مېلمنو له مې دا پلار چېرته رانشي
تا سره چې دا کم څه دي دا ټول ستا د دې پلار قابلیت دی تا کې په خپله هېڅ قابلیت نه ځکه الله حکم کړی ولا تنهر مور او پلار به رټې وقل لهما قولا کریما الله فرمایي د عزت کلماتو ته وایه د عزت الفاظو ته وایه قول کریم څه دی مفسرین فرمایي چې مور او پلار ته ښایسته الفاظ استعمالوه ښایسته الفاظ چې رابلې په نوم باندې مه رابله چې زوی پلار ته وایي وایه پلانکیه شته دی چې ډېر بدبخته شو یا مور ته نوم اخلي یا فلانکه دا معاشرې چې کوم ښایسته الفاظ دي او معاشره کې کوم چلیږي هغه الفاظو ته ویل پکار دي بابا دی او د چا په معاشره کې لالا دی او د چا په معاشره کې پلار دی او د چا په معاشره کې ابو دی چې کوم معاشره کې کوم لفظ چلیږي د هغوی د عزت هغه الفاظو ته وایي وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه الله فرمایي د نرمۍ او د شفقت وزر یې ورته راښکته کړې مور او پلار نرمي ورسره کوه سختي ورسره مه کوه او دعا هم ورته کوه دا دعا ورته کوه چې وقل رب ارحمهما کما ربیاني صغیر ای زما ربه زما په دې مور او پلار باندې رحم وکړه څنګه چې زه ماشوم یې زه رالوی کړی زما یې تربیت کړی کما ربیاني صغیر نو دعا دا هم ورته کوه ځکه د مور او پلار لپاره لویه سرمایه چې ده هغه صالح اولاد دی چې مور او پلار ته دعا وکړي هغوی لپاره استغفار وکړي ځکه یو حدیث کې دا راغلی نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد د الله رضا د الله خوشحالي چې ده دا د مور او پلار په خوشحالۍ او د الله رب العالمین غصه دا د مور او پلار په غصه مور او پلار درنه خوشحاله او په دې پوه شه چې زما رب خوشحاله او مور او پلار درنه خفه او په دې خبره پوه شه چې زما رب خفه دی او د مور او پلار خوشحاله ساتل د دې صله او د دې انعام د آخرت نه مخکې په دې دنیا کې د انسان ته ملوي دې دنیا کې د هغې صله ملوي ستا ژوند کې به خیر او برکت وي ستا په مال کې به خیر او برکت وي ستا اولاد به صالح او نیکعمله وي ستا اولاد به په دې دنیا کې بیا ستا قدر کوي ستا عزت به ساتي او بیچاره نافرمانه وي د مور او پلار نو د هغې عقوبت حدیث کې راځي او د هغې عذاب د آخرت نه مخکې به ته په دې دنیا کې ملوي پریشانه به مال کې به برکت ني الله به باندې خپله ورکړه ودرئ او ستا بچي به بیا ستا قدر نه کوي ستا عزت به نه ساتي او به بیا ستا نافرمانه وي ځکه تا د خپل مور او پلار نافرماني کړې ده تا د هغوی خدمت نه دی کړی نو چې دې نه دی کړی نو د خپلو بچو نه د ځان خدمت څنګه غواړې تا هغوی رټلي دي نو د خپلو بچو نه ته څنګه د دې خبرې امید ساتي چې دوی دي زما عزت وکړي او ما دې رټي نه تا خپل مور او پلار پریشانه کړي دي نو د دې خبرې خو بالکل سوچ هم مه کوه چې ګنې ستا بچي به تا نه پریشانه دا به خامخا تا پریشان ځکه دنیا کې دې مثالونه موجود
مثالونه مو او واقعي بار موږ تاسو اورو یو کس پلار چې اړې پوره شي او مریض ته نه تنګ شو چېرې دا دې سره سوچ یې دا وکړه چې دا یو څه مو دغه یو غاټه کنده وه او یو غر وویل دې نه ښکته مې د کندې ته ایسه ونغورځومه بس لاندې به مړ شي ځان به ترې خلاص کړم پلار یې را په شا کړو ویل راځه چې چکر دله درکړم نو هغه دې پلار یې ته وویل چې دا کوم خوا تازه روان هغه ورته ویلې موسم دی دغه مخکې کنده ده دغې نه دې ورځومه لاندې دې له مې روان کړې نو هغه پلار یې وخاندل ویې خاندل نو ده ورته ویلې چې مرګ له مې روان کړی نو دا ولې خاندل څنګه ویل وخو مې خاندل ځکه چې بچې ما دغه رنګې خپل پلار دی د کور نه را په شا کړ او را مې ورته دغه دا کمې کندې نه چې ته ما غورځېږه دغې نه مې خپل پلار غورځولی نو هغه صله اوس ماته میلاوي زوی دا سوچ وکړه چې دا خو سبا له بیا زما نه دا بیا به ما خپل بچي داسې غورځوي را واپس یې کړه بیا د هغه قدر او عزت څوک دې دا دی د مور او پلار د نافرمانۍ صله چې ده که او د هغې عقوبت او عذاب دا به په دنیا کې میلاویږي او آخرت کې به بیا ځان له خبره نو دا دی چې د چا مور او پلار دواړه یا په دواړو کې یو وي د هغې قدر پکار دی عزت یې پکار دی د هغوی خاطر پکار دی د هغوی په مخ کې داسې حرکت نه دی پکار چې د هغوی زړه پرې خفه شي کله چې ته دا کې ستا ژوند به ښایسته وي ستا ژوند به له پریشانو نه پاک او آخرت به دې ښایسته الله پاک زموږ او ستاسو دنیا او آخرت ښایسته کړي اللهم صل على محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال اللهم انا نسالك الهدى والتقى والغنى رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الساعة ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الساعة يا الله ترى درجة نوم موافق تمام پریشانۍ د ټول امت مسلمه خلاص یا الله د نیکو اعمالو طاقت راکړي د بدو اعمالو نه وساتي وصلی الله